تاسو بدن وینن سبا خو مناظره ته نه وي مې اطمینان ته وای د قلب مې ټیم مسائل یو سات تیر شو نه هیڅ نیمه غنټه زیات کم نو چې وشي سبا وشي نو مې چې وشي نو بس هم دقه څه به موږ تاسو څنګه چې سوایا وکړو اکول شي بیا اطمینان نو مې خپل لارمه ده چې په کوم طرف لم رسم ده ویزنکم په خدای مې قسم دې ورغوته ما ویزنکم اوس هغه وفات ځان شي مې ته دروغ وشي هر وخت کې تیارو دا څه نشي یو ځل په شوق شپ قدر کې خبرو شو ما یې تیار یم حتی چې مولانا دغه نم یا توفیل لمیجات مختلف خان سے بوتیات وختو سرداری چا ورته دې رکن وې زه ما وې زه رکن نه زه متفق یم وښوي دا څه نشي زی وخت کې هر وخت کې تیار او سم تیار یم خو بهر تقدیر چې سره قران ولي او یو ټکی وته یاد او بل ټکی تیری او خبر یې ته راځي بل ځکه نو دا سره وسو او محکمه تستش مولانا مودودی مرحوم ویلی دي صحابهونه غلطی شي دي خدا هر یو نن دي شي یو خبر کله کله دي شي دي هر وخت دي شي دوشوي او چې شي دي بیا توبه تایب شي دي دیشوي اکه نشي خوبه یې دوم لري دي چې بده ورلې نو دې کې سحر دي اصله یو خدا نه معلوم دا خو تاریخ ته دا خو پلان کې زه ته قران پیش کوم حدیث د فقہ صحیح اته بیا خبر کې نو زه به تاسو وایم زما یو شاګرد غیاث الدین نورستاني په دې مردان کې ما ول ترجمه کول هغه ځان څه شی جوړ کما خو ته دا ماضی دا او دا مضارع دا او دا پلان کې په دې له سوال زه یو شی جوړ کما ته له واقع نو دا خو الفاظ سي دي او ته پکې دا شي نو هغه ودی ځان څور نه کوي چې دا د ماضی سي غدا کده مضارع سي غدا خو بس خبره نه کوله نو دغه خبره کې خو بل شان دي اکه تاسو خامخو ووري امنوا وهاجروا وجاهدوا بانفسهم نو ته پکې اساس څنګه نه کې والذين امنوا ونصروا تبقى اساس څنګه او دلته بحث پس کې والذين امنوا ولم يهاجروا ایمان دې هجرت کړل ما لكم من ولایت داوی لپاره نشته د پر داغي دا مددنا یا داغي د میراث نه سو اکه مدد ته غواړي په دین کې پالکم النصر د پتا سو لازم دی مدد یو مسلمان دی مهاجر نه انصاری نه او تاسو وایي چې کافر مقابلکم نطب علیکم النصر الا على قوم مگر د هغه قوم خلاف بنه کوي چې تاسو د هغه قوم کافر په منځ کې موحد ده چې موږ جنگي ګونو اځو غیر جنگي نو جنگي مګر په قوم تاسو د هغه منځ کې موحدي فلا تنصروهم علی لیکن بده کې نقول عهد دی الله تاسو اعمالو مجنون کړي مخالفت مکوئ اګه څنګه کافرانه بایداری مددګاران د بازو دي د بلوات پکې یا میراث خوار د بازو دي نو دې نه معلومه شو چې کافر به یو کافر میراث وړي دا یو بل مسله ده چې کافر د میراث د مسلمان نه وړي شي کنه حضرت معاویه ایو دوه صحابه غالبا چې معاذ جبل له ایو غالبا چې مسروق دي دی بویل چې کافر د مسلمان نه میراث نشي مسلمان د کافر نه میراث وړي شي نو په دې آیت باندې والذین کفروا بعضهم اولیاء ورث بعضهم دي او كافر وارثان شي ولي ومنها هنا ذهب الجمهور الى انه لا يصير مسلمون كافرا ولا كافر مسلما واخذ ذلك ابن وردوي الحاكم وسعيد بن سليم اسامه قال ذلك وقال ومن الناس من قال مسلم رسول كاذب بالعكس وليس كما يعول عليه والفتوى الاول فالاعتماد مكروه الا تفعلوا كذا نكوي دا چې ما دوه اتنه کوي چې مسلمان به د مسلمان وارث وي کافر به د کافر وارث وي موجود بشي فتنه پر زمکه کې اختلاف پراشي کفر غالب شي او لوی فساد پیدا شي هغه څنګه چې ایمان اوري هیڅ ته جهاد په لار الله کې هغه څنګه او زه ور کړل او نصرو مدد کړه دا څنګه ایماندار یقینا صفات شو او داغي لپاره مغفرت ته او رزق کوي هغه څنګه چې ایمان له بعد پس دینه وهاجروا وجادوا دام تاسو دي اي مهاجرون صاروا اگر که سابقين ندي خو خلق دي مرګ دي اول الرحمن بعضهم ولا بعض اوس دا بل مسله کو د میراث په مسله کې یو تسویل شي زوات الفروس چې لپاره محسی مقرر د چا لپاره حسی نه تعصبوي دوشو دریم د هغې نه پس دي زوات الارحام او الارحام رشتہ د چا سره ده خو د زنانه او د طرف نه او هیڅ مقرر شي دغه میراث ته کې حناف وي او حنابلة وشته شوافی مالکی وي نشته
نو چرته بزي کنه ورسول شي بیت المال ته کین او دې واپس کړ احنا پښتي نو چې شته نو دلته وای او الارحامي خواندان درشتي او الارحام اصطلاحي ستوي چې رشتي د زنانه او د وجنوي کومت لکه خپلوان او فريدا بعض د هغه اولاد بعض نور ته میراث د پردو په کتاب دا لکه د الله په حکم کې یا په لټ محفوظ کې دین مراد وذ الارحام میراث ثابت دی لیکن بیا د روي روح المانی کشر ته مراد نه کتاب الله نه مخکي آیاتونه شي ارج تیر شي دي په پای کې بیان ثابت دي دا په کتاب الله شو بعض اولاد بعضونه په کتاب الله کې بشک الله په سالم دی یو حدیث رافیات دی کتاب نه هیر دی د کوم کتاب دی یو سره مرده ماما اشته یو سره مرده ماما خود د مور خو روته وکنه پیغمبر خدا حضرت عمر غالبا فیصله وکړه چې دا ماما چې کوم دی وارث دی د دې خوري میراث ورکه چاله را زوات الارحام نو دا پکې ویل شم او بهشکه الله په هر سمانه واقع براءة من الله ورسوله الذين عادتم المشركين فسيحوا في الارض 4 اشهر دا سوره توبه دا مخکې مصپرون به هم ماسک ابل هوس کيو چې دا انفال او توبه یو سورته ته کدا دو سورته او دا ترتیب توقیفی دی که غیر توقیفی دی مخکې روح المانی توقیفی دی او پکې ماوي بعض علماوی دا پکې اجتهادي حضرت عثمان دا کار کړی دی او بسم الله الرحمن الرحیم دا چې دا معلومه ده چې دا سورته اول له کړی او بسم الله خو لیکل کېده شو پس کې پاول کې دا اول معلوم نه دا دوه سورته یو شي نو بیا نور خبره سو په دې کې عمل نشته دي او بسم الله خو دا عمل سورته او د دې سورته بلان مونږ یې سورته توبه نوم ده فاضح شرمون کې نوم ده عذاب نوم ده او برات نوم ده پدې پوښي مقشقش مبرئ اظهار د برات کوي منقرات د خلق تحقیقات کوي بحث کوي مباصره خلق ورته کوي خیال کوي پدې پوښي حافره کنو کې د ویل شي خلق نور کوي مسیرا شرمول د خلق کار کوي مدمدما خلق هلاکي مخزيه رسوا کوي کدا منکرا عذاب ورکون دا مشرع شرم کدا او سورې براتم پکې کېدا دا ټول نمونه دي کېدا تقریبا 15 لسنو شو او د ما قبل سره مناسبت لري چې په اول کې تقسیم د غنایمو دي او دلته خمس د 15 اصناف شو په دې صورت کې تقسیم د زکاتون دی په اته دی تقسیم یا په اول کې عهود دي وعدي دي او دلته ما کول د عهود یا په اول کې تیارې د جهاد دي اعدوا لهم الصلاة او په دې کې د جهاد یا الله پاک ویلي چې ایماندار سره محبت وکړي په دې پوښوي او په دې کې اظهار وکړي د براءت کفار او د پنځیر د مولانا صاحب خبر خدا دا چې مخکې قواعد شو اوس پکې جهاد شو دا ټول خبرې قواعد براءت صدقه او الذين حلعتم دای خبرک براءت من الله الى الذين براءت نکره خو موصوفه شوی براءت ثابته طرف الله رسولنا الى الذين او یا هذه براءت دا اصلت اظهار د براءت او دا ځان لکېدو دی د نفرت ته د طرف د الله او د رسول براءت عظیمه من الله ورسوله الى الذين عادتم واصله الى الذين عادتم او دلته کافرن اقسام دي بعضی دي دغه سره وعده شوی ده او هغه وعده ماته کوي بعضی دي دغه سره وعده شوی ده وعده ټینګه کړی ده بعض وعده د میاشتو د دوه دي د بعض د کال د دوه دي مختلف نو چې وعده ماته کوي هغه سره وکړه هغه جهاد چا وعده نه دا کما دا یو میاشت دوه دي د سلوړه کا زیاته د هم سلوړه او داس په کوم چې وعده نه ماته کړی او کال دا دوه دي او ماته کړی دا پوره کا نو هذه دا صورت براءه عظیمه اظهار د نفرت ته لوی د طرف د الله او رسولنا الى الذين عادتم دا کسان سره چې تاسو مهله کړه دا کار چا وکړه تاسو ونیلې الله ما تکړه هغه څوک عادتم من المشرکین کار خو مکی ولا خدای الله په دې شو دا وعده چا ما تکړه الله ګویا دا وعده الله او دا غي نفس پسیحو
نو پکار دا وا چې کافر سو عهدتم من المشرکین غایب دی نو فسیحوا نو پکارو دا خو صيغه د امر حاضر شولا نو بیا غایب پکارو یا په طریقې د التفات یا تقول لهم سیحوا ورتوای ګرځي پس مکه کې سلور میاشتې پر اختلاف دی سو کوئی شوال ذوالقعده ذوالحج محرم ظهري اسو کوئی نه نازل هر وخت دی حکم په آیت باندې په عمل ال کې چې خلک ورسي نو دا رسول په کوم کال کې دا په نهم کال د هجرت باندې چې کوم وخت ابو بکر صدیق حج راغله او داغه په خپل مستل دي او حضرت علی هم مستل ابو هريره هم مستل نو په دغه وخت کې او دا لسم دی د ذوالحجې لسم شو د ذوالحجې شل ورځې شوې بیا پسې شو محرم شو یو میاشت پورا شو بیا په سفر شو دو میاشتې پورا شوې داسې پسې راځه ربيع الاول شو درې پورا شوې بیا ربيع الثاني شو شل التوي لسدل تکیدا سلو میاشتې شوې سلو میاشتې او دلته ما مخکې خبره کړې و چې پیغمبر خدا په حدیبیه په شپږم باندې د هجرت نبوي معاهده کړې ده په حدیبیه کې د کفارو سره لس کاله بجنګي کولو نو بیا دا وینا وسولا کسو د پیغمبر سره په ډله کې مرګري کې نه لري مرګري شي بولو خدای موږ دا مرګري شو بنو بکر د قریشانو مرګري شو بیا د بنو بکر د بنو خدای په ملک کې توران او یو زمانہ کې بدل اخلي او پټه غوندي حمله کړې ده او قریشان وسلې ورکړي او سړی ورکړي او دی په مانځ باندې ولار دي او حملي کړي په بنو خدای باندې او د بنو خدای او سره راځي او پیغمبر خدا سره خبرې کوي چې یا رسول الله دقسي اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبي الأطلبا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعطدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا انسيم خصفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مسبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي من كدائم رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا هم بيتونا بالحكيم جهدا وقتلونا ركعا وسجدا يا الله زد محمد عليه السلام مطالبكما زمون د فروس المعادوه او د پیغمبر خدا د پلار وعده وا زړه ستاسو مثال د اولاد هم د پلار وشل په دې وخت کې موږ مسلمان شیو او لازم د اسلام دوستو کړي دي مدد وکړه الله تعالی هدایت کی تیار مدد او بلا بندگان د الله د مدد لپاره راشي او په دې کې د الله رسول وي ځاني خالق کړي کله باندې ظلم شي مخه د خاور غوندي خړ شي په داسې پوه کې راشه لکه دریاب چې زګول وهي او قریشانو ساتره وعده پاتې کړی دا او کله وعده ماته کړی دا او پکدا کې یو ځای دی هغه کې متخلق ناستو او د دې خیال دا چې موږ چاته आवाज وکړو او دې سپک دی او کم دی پښمیر کې هم بیتونا دي کوم حمله کړی و بالحکیم لیکن په دې وخت قرطبي حکیم په دې وتی ویل دي او جهدل په دې باندې حجدا منتهج گزار وقتلونا ركعا وسجدا نو قتل کو په حال درکو سجده کې پیغمبر صلی الله فرمایي لا نصرتو الا منسوک زما مدد ته ورکړی شي که استعمال کو نکما دا یې شروع کو نو فتح وکړه په اتم د هجرت باندې نو چې نه هم راغی اراده کوي د حج چاوته سي مشرکان حاضرېږي بربند توافونه کوي نو وخت ته تلاشه الته حج قائم کو په دغه کال د حضرت علي ولیدو فناقه اسباب باندې خلق تباس سوره برات اول وای او رستو کې قصې دي نو دا هغه خبره ده نو دی وعدما تکړه سلور میاشتې وعلموا انکم هو شيء تاسو بغیر او غیر معجز الله په داس حالت کې تاسو الله کمزور کول نه شي کومند وای کزان په قلاون کې بندوي ان الله بشک الله مخذل کافرون تسوا کوون کې دي د کافرانو واذان من الله مکه برات من الله او اذان الله اعلان دې د طرفه د الله او رسول الله نو التا اعلان برات د الله او رسولنا او دلته اعلان دې طرفه د الله او رسولنا التا الى الذين حتم كخذوا او دلته پکې برات الى الناس طول خلقه اعلان کافر تم مسلمان
یوم الحج الاکبر پورز د حج اکبر باندې د حج اکبر ترجمه پیژنې ډیر خلک وایي د حج ورځ څوک د اختر ورځ دا څوک پکې د عرفه وایي او څوک د ټول حج ورځ یوم عرفه جميع ايام الحج حج اکبر ځکه چې عمره تم خلک حج وایي څوک وایي په دې وخت کې چې مسلمان شکل پکې جمع دی وځنه لیکن دلته چې کله حج شوی کنه حج اکبر څه وایي نو د یوم النحر پیغمبر خدا وی دا کوم ورځ دا یوم الحج اکبر اذن په تن کې وایي بل ترجمه ده حج اکبر ویلي د جمعې ورځ وی او د عرفه وی د حج اکبر دی دا په کوم کتاب کې دا زموږ خپل کتاب دی بهر تقدیر حج اکبر څه وایي ان الله بریء الله بیزار د مشرکان نه داګي د وادو او رسولهم بیزار دی په بریئون کې پټ ضمیر دی هوا او رسول پاغیات الله بیزار دی د مشرکان او رسولهم بیزار دی فان تبتم كوافق کې د کفر او دوکینا د ستاسو پر خدي وان توليتم تاسو واپس کې توبینا هو شي تاسو نه کمزوري کوم چې الله خلاصې دی نشي او خبره کاتنه په عذاب ترناک باندې بشیر بیا تحکم وشاله الا الذين فسيحوا في الارض غرزي مگر ها کسان چې وعده د مشرکان تر شوی را هغه مستثنا هغه به مستثنا فسيحوا غرزي فزما کې مگر ها کسان چې معارض تر مشرکان سره اصم بل من خصوص شین تاسو اس کمن دې کړی فخفل وعدك لك ولم يجعلوا مدد دې کړی عليكم استاذ خلاف احدا دې او تر دشمن نه پوره کړی هغه وعده خپل تر مدې لاري پوره سوق دا بني زمره بني مدلي دي هر څه شي بهشکه الله دوست کړي متقیان خلک خوښ وي پرېزګاران چې دا الله حکومت مني فإن صلح اشهرهم کله چې برشي میاش د عزت دلته حرم مراد د ضرور میاش نو قتل کې مشرکان کم دي کې چې موي حيات ودتو جمهور وی د ترکان جنگ د حبشان داخل په کېدل نه کړل مشرکین البته په دې میاشت د حرم کې جنگ دواره کنه روانه اکثر علما وی ناروا نه دي عطاوي ناروا دي اکثر علما خو یې روانه کم دې کې چې موي حلو په حرم وخذوه مسيء تري واحذروا كتوي وقلوا كري ده پر كل مرصد بهر زياده انتظار كل مر كل مشتاق مرصد المكان يسلو به ردو هر مورچا خوشوي کنه باید دوستانه سی وای چې اسلام کې د جهاد مسله چاره پاره ده چې هغه پتا حمله کوي باید په کله چې جهاد به څه پونښت دي نن سبا دا بچرته اوس نشته چا چې مطالعه کوي او مطالعه لري سوره توبه اخیری منزل دی مخکې ماویل او عثمان بن عفان چاته پوښتنه کړ عبد الله بن زبیر چې دا څه دی انفال او سوره توبه د ذکر یاغوي دا اول نازل دا ورسته ده د دې نه پس نازل نه نو په دې کې خدای جنگونو مسله ده او طاقت غواړي اسباب برابر او غواړي او د جهاد به سیب مسله پکې تاسو ته مخکې معلومه شو حدیث کې راځي جنت کوم ځای کې دی د نيزو د سور لاندې جنت کوم ځای کې دی د تورو د پرقال لاندې بارقه السوق ظلال الدماء يحزنون قید کوي لره او کېلې په هر انتظار کوي قید کوي اذا تحسنوا منكم باسم فقلابا فإن تابوا كتابوا يستلا منذ ودروا زکات ورکړو پرې دی لار دی اوس پکې یو مسله د ابوبکر صدیق کله چې نبی رسول وفات شو بعد خلک کوئی نوی پیغمبران شته هغه مونږ مسلمه الکذاب دی او عبهلا اسود دی انسی نور پکې ګوره سجاح طلحه بعد مرتد شو لار بشت راړل بعد زکات نه ورکړو نو حدیث د بخاری د مسلم وکفر من کفر من العرب نو دا چې زکات نور کې ته کافر وي ایمان نوی کافر نه دی لاول خبره کوي نو کافر څه کوي چې اکثر پکې کافر دوړل کافر شوی دا دریم پکې کافر شو تغلیب بعد واسه بیا ایمان نوی وي چې اوس زکات نور کافر دی او په وخت کې نور کول کافر نو دا چې علمي خبره ځکه چې په هغه وخت کې دا مسله بالکل واضحه نه و الته خذ پیغمبرت تواخله ما تنو خذ من اموالهم دا خبره مخاطب پیغمبر دی ما ته خو
پدې هیڅ من دې سوچ نو کړي پیغمبر دغه مخاطب دی چې مشر دی او وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم صوت دعاګانې کوي استاد دعا دبل څه دعا سکن نه دی نو داري جهاد شروع کو ابو بکر صدیق ته حضرت عمر وایي تسنجي كيف تقاتل قوما يقول لا اله الا الله وقد قال رسول الله من قال لا اله الا الله ما اخذ اعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب الله هغه په الله دې قسم وي څنګه مانځه او زکات ملک فرق یې جنب کو اوس کو سره ممکن کیږي نه کافر دي ځکه چې په وخت کې وضاحت نو شي چې زکات هم د امور باندې یو نه دی کنه دی اوس واضح شو او دې ته کافر په وخت کې ولي شي دي ځکه چې ترغیب دا د کتابونو د امام نووي تحقیقات شو دا مته اوس د دې نه خلق وای چې وګورئ جهاد ولیکو یو خپل تقیاس من فرق بين الصلاه سمون کې زکات ورکې جهاد کوم او بل پکې فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم آیا به پرېدي چې دا درې کارو کې کوپر فیدی مونږ وترې زکات ورکې مفهوم سره وته ک زکات نه ورکې یا مونږ نه کوي jihad مو سره کوي دا مطلب نشي چې کافر یو کنده کافر بس نور خبرې پکې نشته بشک الله بخون کې مهربان دی وای احد من المشرکین کچرتا یو تن د مشرکان ام مشرک معنا تائب نبی مصر دی خدای سره متعلق سکو شروع شو په بیان د حکم بچا کې چې شروع کوي د پاره توبې د پاره راځي ځان خبر اسلام نه دې په حکم د سکر د تائب شو هغه مفرې دې د مشرک استجار کا امن غواړي طلب د گاونګری کوي اسدار اسلام درځما اسلامي احکام د کومه فاجر نو امن ورکا حتى چووري کلام الله ثم ابلغ مأمنه به ورسوا زید امن کا خپل وطن ته ورسوا دا پکې بل شو دي تسوي موږ ته استیمان وایو او ذالک بنهم قوم لا يعلمون دا په دې وجه چې دا قوم د اسلام نه خبر دي حقیقت نه خبر جاهلان دي حسن بصری ہدایت محکم دے بعض تکوی منسوخ دے منسوخ نه بیا الله فرمایي د مشرک وعده بسنګ شي کیف په کوم حال کې به ثابت تفاضل مشرک سو کوئی کیف ضرب سو کوئی دغه دی استفهام د حال له په کوم ټیم کې یا په کوم حال کې و مصابي شي د مشرکانو وعده فرض الله او رسول دی وعده نه پوره کوي څنګه ثابت شي مگر هغه څنګه چې علیه صدر فرض مسجد حرام باندې لکه د حدیبیه فواستقاموا د کوم وخت پورې چې نیغ دی او برابر دی لکم تاسو لپاره پوره کول دعا دی کې فاستقیموا لهم داغي لپاره تاسو پوره شئ برابر شئ نه شئ ما مستریه شو زمانی شو فکله زمانه کې چې سره لپاره برابر دی په زمانه تاسو برابر شئ بهشکه الله دوس کړي تکیا بیا وای کې په دوباره څنګه ثابت شي په کوم ټیم کې ثابت شي ويظهروا علیکم کدی غالب وتا سو باندې لا يرخبو خیال نظر فیکم پتاس کی اللن درشتی ولا ذماو ند وعدی بیا دا مسلمان ببارکی دا ایل خیال ساتي ایل رشتہ الرحیم والقرابة ولا ذمان دا وعدی شنو سره وعده کړو او یرزونکم تاسو خوشاله کی بیا پاین په خلو باندې وتابا قلوبهم انکار کوي دلی اکثر پکې نه فرمانه دا ولی اشتروا بآیات الله دی ورکړي په وعدو د الله په احکام د الله باندې لګي پیسې د دنیا فصدوا عن سبيله ځان باندې خلق باندې لار د الله نه بشک دین کار د عمل بیا تکرار لا يكون في مؤمن التي لا يكون فيكم مسلمان توي او دلته صحابه خبره کو خیال مساتی د مؤمن ورکه د رښتیا او د وعده دا کسان حد نه تجاوز کوي فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه نبستوا اخوانكم ورونه خو په دین غره لهم ما لكم وعليهم ما عليكم د دې به هغه فائدې وي استم او د دې به هغه تعاون وي چې پتا سو مسلمان بسکه منځکای زکات ورکای سر صاحب ورکای قرباني ورکای عليهم او مال به محفوظ وي ضامن به محفوظ وي خدمت محفوظ وي پټه کوټه به محفوظ وي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم لونه شو د دې په حساب تقسم واضح قول رسول آیات لپاره قوم وانك سوء ايمانهم قبل وعدي ما تكري من بعد قصدك القول دوادونا الموثق بها
وطعنوا في دينكم اعتراف کوي په تاسو کله د الله په وحدانیت بحث کوي کله د پیغمبر خدا په پیغمبري بحث کوي کله د قران په حقانیت بحث کوي کله په منځو کې په وجه په بحث کوي فقات دو ائمه الكفر وجنګيږي د ائمه الكفر سره اوس په فقهي مسله ده احناف وايي یو سره غیر مسلمان دی او ذمي دی دار اسلام کې اوسېږي اعتراضات وکړو کوي ونه محکم دا کافر او سم کافر دی دغه مکو سزاګانې به ورکو تعظیم او وجل پکې نشته او بلغاتا شافعي او مالک وایي وجل پکار دي وعده ما تکړه وجل پکار دي او وطعنوا في دينكم فدين اعتراض کړو وجل پکار دي مونږ وایي دا او دا طعنوا دا تخصیص باطن دی دا وعده ما قول دا خو عام شو دا اعتراض کول ته دا وعده ما قول ابن الحمام سے او روح المانی والا وایي چې په اسلام اعتراض کوي نو بس وجبي وي نور علماء نه خو خایم کول دی وی فار اجمالا کوي که تفصیلا کوي دین هیڅ شي نه دی نعوذ بالله اسلام صحیح اجمالا او تفصیلا منصر شي دی او حج پر یو اعتراض کوي ومن قال بقته اذا ذا الشتم والعياذ بالله مالك والشافعي وقول الليث دا مسله کې کتله نو بیا به د قاضي یا شفاء یا د در مختار رواره او د مرتد بحث وو وي او په دې وخت کې در مختار ولا کېدره دي نقل کړی دی د سیانه بزازی نه او بزازی نقل کړی د صاحب د ساری مسلول نه ساری مسلول سره ابن تیمیه چې بس قتل پکار دی ساری مسلول ما سره نو ترشیل کال نامخ کاتلو ما برطانیتن علتا یوزے کی کتاب روتو قاری صدیق نمیلے داو پا کتب خانه کی داو کتب خانه مخی کتب خانه جماعت اسلامی ملتا کتب خانه وا کتاب روتو مارا واقصو نماتی چکم کتاب ریوڑیش یو پاکی الحجه کتابو داغی دری جلدنو امام محمد کتاب دا اهل مدینه خلاف نمارا نو زکر چیو کتاب بسو دری جلد اوسرنو او ساری منکی میں راو داغا دی اثار مسلوب سارم کټکون کی تورا او کولا د کاټې نه بهر هغه ما ته راوړي د ځان سره راوړي السلام مسلم بعد تقدير واقطع به من همام او قول بدیمه چې اهل ذمه په کفر اصلي باندې پاتې شوی دي نو ته دې اوس کافي اعتراض کوي کنه دی ویل زماره بیا سزا ورمور کوي لکه فضل زینا بیا سزا ورکوي وفيه لعمري بيع يتيمة الوجود صلى الله عليه وسلم بثمن بخس والدنيا بحذافيرها بل أهل الأسرار في جنب جنابه الرفيع جنابوت نقضى فدي خبره کې چې پیغمبر اعتراض کوي او بیا خیر دی غیر جواب ورکوا مای بشتوالی یو د پیغمبر بشتوالی کې یو د پیغمبر خدا په شان څه نشته په لږو پیسو چې د جزیه ورکړي او دنیا به تمامها بلکې اخر سره ټلکا د پیغمبر خدا دربار په مقابل کې اوچته دماشي او داغین هم کم دي نو بهر تقدیر د فتوان دالا چې چا په اسلام اعتراض کو یا پیغمبر باندې اعتراض کو نو عادی ما تشلا زما ما تشلا چا فتوا د روح المانی د چا فتوا د ابن اگر چې ما یې فقه حنفي کې داسې وای تعظیم قدر شته موږ څه وای ابن تیمیه غزي صحنه په تعظیم قدر وای نو دا پرکی و مسلم نو اجانگی ده امامان ده کو سلام امام پیشوا تا وی ما ختم وی بختم وی او ده امامان ذکر وی لانه صار بذالکا رؤساء متقدمین مشران شو او مخینی شو بنو خلق مان دی حق دا صدقتا پاکستان کی گوره قانون نافذ شعر او دا قانون من نافذ کرو من یو کرو یو زمانه وا چې مې اسمبلی کې من ګرانو جماعت اسلامی والو جمعیت علماء والو بریلیانو دیوبندیانو ټول اهل حدیث مولانا معین الدین سے منګه نو دا یو خبره چې پیغمبر ته کنځلې په خامه سره داوا درې کاله بجې نو پاو کې دا مثلا بیا وړاندې شو په دې بحث شروع کړو ټول موږ اتفاق وکړو او بیا تر حکومت ومنله نو فیصله وشو چې د پیغمبر خلاف کوي زمون جواز نه د هر پیغمبر خلاف کوي سپک سپوروي کافر دی وجلی پکا دا قاعده مونږه جو کړو په وخت کې د الله احسان لیک پکې
زنګ په صحیح سوینو ان شاء الله میرا وشي نو د خلق ته فقات دی مطلب قتل کوي مشران کبر انهم لا قائمان لهم د دې وعدي نشته دي د دې قسمونه نه دي اوس پکې بل مسله شو چې خبره کې یو خبره بل شي د خبره بل خبره وسی کله عبارت النسوي کله اشاره وي د صيغه باندې کله دلالت النسوي نزل اوس مسله شو احناف او شوافیع امام ابو حنیفه قسم د کافر قسم نه دي انهم لا ايمان لهم د دې قسم نه دي نو چې قسم نشو فرق یو سره په حال د کوبل قسم وکړي او بیا مسلمان شو اني پوره کوي نه پوره کوي قسم نه لري کفاره نشته شوافی قسم دے دلته قسم نشته وانك سوء ايمانهم قسم مات کو چې قسم نه نکسو به څنګه جوړ شو هغه دغه ټکی ته کتل نو دې ټکی ته کتل انهم لا ايمانهم د دې قسمونه نشته دي شوافی دې قسم نشي نه دي پوره کول د قسمونه کوي امو یې سره قسم نه دي اکمات کو زموږ خبر ما معلوم قسم وشته ما قسم چې د خپل خیال قسم به قسم نه دی خود د په خیال د قسم نه او د بیا وانك سوء ايمانهم مضاعف انهم لا ايمان لهم بل قسم نشتري لعلهم ينتهون لفارج قلاش على تقاتل ول جنگي قوم يقولون لك سوء ايمانهم جو حديث كلمه دي وعده دا د پیغمبر خدا خلاف بنکو او د پیغمبر خدا د دلایل خلاف هم نکو او دیو لکه د پیغمبر خدا دلایل سو بنو خدا دایي خلاف او د بنو بکر حمایت وکړو پریشان وهم قصد کړو خا اخراج رسول د پیغمبر خدا په وسلو کې مخکې ویلو او بلوس پرون ویلو راغون شي په دارو نه کې پیغمبر خدا شو پیغمبر خدا جیل تا چو قتل کو وهم بدعوكم دي حمله کړه د شروع کې پتاس اول مره فاول یا خو هغه چې ابو دغوی ابو جهل چې دلته وجنګيګو او دلته پیغمبر خدا او غیره وغیره اباز وی چې نا بنو خدا باندې حمله کړه دغه شروع شو اتخشون تدین ریږي الله دې لایق دی دغه ویره کې د مخالفت نه کوي تاسو کې ایمانی تقاضى الايمان فان مثل الايمان المؤمن الذي يتحقق انه لا زار ولا نافع الا زار نافع الله ولا يتوحد الا مضره السوق بشكل تاوانا فاذا الا بمشيئته قاتلوهم وجنگي دوباره بياوي يعذب الله لا وفر عذابه بايديهم فلا مستاسمه ويخذهم الله بوشرمي رسوا بكي ويرسلكم عليهم الله بصص مدخلي ويشفي شفاء ورکی دو قومی سینه د قوم ایماندار دا بنو خدا دي یا هغه او دیوی دا ټول ایماندار په کوم کې شي ولا یبدو چې مؤمن عام شي ځکه چې هر مؤمن خوشاله کیږي بقتل الكفار وهوانهم هر مسلمان خوشاله کیږي کافر مرشي او سپکشي خوشاله شي څوک بین وایي کنه د مسلمان صفت ده چې کافر چرته اخوالي خواکین خوشالي البته چې چا په ایمان کې بس اخوالي خو نه کافر په تباہی باندې بخپږي نو باندې شفاء بورکی ويذهب لري بکی غیظ قلوبهم وسید زو پزلو کې خفغان دي چې زموږ سره دا کړی دي ابو صبي ختم شي او الله خپل وعده یې سره ورسول دایات معجزه ويتوب الله على من شاء الله بقبول توبه په جهاد الله يذوشي الله عليم حكيم ام حسبتم جهاد نکوي او موږ د سيو دسو ایا تاسو غنئ خطاب دی لمن شق القتال چې جنگ نکي او تګران کوي ایماندار دی یا منافق دی تاسو غنئ انت ترکو تاسو پرې خو د شي علامه انتم عليه تاسو بونه د جهاد نشي کېږي تاسو به امتحان په جهاد نکي ولما يعلم الله تربي وقت بر الله نبي معلوم کړي مجاهد پتا سو کې او ولم يتخذ او ندي ولد مجاهد ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين لم يتخذوا سوى الله ورسولنا وإيماننا وليجة دراس خاندان مخکماوي لم او لما کې فرقونه لما او لم کې دا فرقونه مخکماویلو
چې لم کله کلمې سره یوشي لم يعلم نو ان په داخل کا او لما نو ان داخل فلم کې نه پیدا پدې شي زمانه کې په لما کې نه پیدا نشته خو سره دا نه پاک استعمال شي په دې کې سم تبدی وخت په ولا کار دي او توقع شته چې اوس بیا الله علم نه لري حاصل کړي دا الله علم نشته شی به ما انتفاع علم د وجه د انتفاع معلوم نه ده چې مجاهد دنیا ته راغلی هم دې دوسه پورې الله تبارک وتعالى راشي انتفاع معلوم راغله انتفاع اولی بطانه ولد دم شعري ولي من دم کړي شوی ولود دم کړي ته وای نه دې ولا سوا د الله رسول الله دې ایماندار ولیتن رازدار چې پسینو کې ولزي ورکړي الله خبر د سسماو ما كان المشركين ندي مناسب المشركان سره چې آباد کی جمعتون دا د بیت الله شریف خبره وخبر عامه شو یوازې هغه شو بیت الله په دنه کا انور او صيغه د جمع نو په دې کې هر یو جمعه نشو جمع چې مضاف نه پیدا کوي استقرار ندي مناسب المشركان سره جوړ کی جواب کی جمعتون دا د شان سره مناسبت او شاهدين انفسهم بالكفر په داسې حالت کې چې په ځان گواهی د کفر کوي یا ځان ته کافر وای یا پخلو لبیک لبیک لا شریک لك الا شریک لك تملك ما ولك یا کفرنا ما جاوی محمد صلی الله علیه وسلم دا کسان زائد اعمال لري چې باغې په خر کې په پوت به همیشه جوړي جوړون د الله سوچ ایمان وروړي په الله باندې په ورستي او ودروي وو دا ورکړي زکات دلته حدیثونه شروع کړه یو حدیث راځي اخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وسوى جماعه ابي سعيد الخدري وايي نبی قسم چې کله سړی ویني عادت د جمعه تری گوايو کې مسلمان دی دای انما لا ان مخ نور تبرانی سوچادو سے بکور کې بیا جمعه ته د الله ملاقات لا تللی او د چا چې ملاقات راشي هغه باندې لازم دي چې د ملاقاتي قدر وکړي من توضأ في بيته ثم المسجد وغزائر الله وحق المزور ان يكرم الصائم وهذا سليم الرازي في الترغيب والنصين وهذا سوق چې جمعات رڼا ولګي فرشتي او حمد العرش بخشش غواړي څور جمعات بیا رڼا پټوي خو خافو خبره په جمعات رڼا غنه دا کمی ویداری کړی ښا دا څه وایي وغير وقت الشافعي وغيره عن ابي قرفاس قصفه ورد ما اخراج قمامه المسلمين خزر الجمعه يستل مهور الحور العين د جنت کې چې کوم حور عين دي د هغه مہرونه ده خزر وباسه د جمعه نو د جنت کې د حور د لپاره مہر تیارو دا مہر او شو زنګ خدان کې خو د جمعه قدر ډیر زیات دی کنه خو په ګډاګان کې دي نه پکې وایم بعد خلک تسوار تو کی په جمعه کې لاړې تو کی په جمعه یو ځل د رسول په زمانه کې وسړي لای قبلیت وکړي پیغمبر خدا فرمایي دا امام امامتی نه کوي اگر امام سے مسموي او ان قد اذت الله تعالی او خبر کړی تاسو امام دي یو ځل په جمعه کې لای کړی یو ځل اوس په خپل هغه بل اسمانه سي دوی کړو او فرمایي بلا جمعه کې سړي دا خطیته دا ګناه او دایس خف استغفار بخشش ته کفاره ده چې خخي امام نووي خیبه د جمعات نه بهر البزاق بالمسجد خطيئه المطلق جرم دي او چې خخول د جمعات نه بهر قاضیات وای خخول د جمعات کې خیر ده او بیا مولانا بنوري سیږي کی چې موجوده زمانه کې جمعات کم ځای خخول شي دلته خو تفاخر سیمټونه دي خارجون دي شي هون دي یا پکې درې دي یا پکې خالین دي بعد تقديره جمعات کی ودا بل حدیث من بنا الله مسلم بنا الله له بیتن فی الجنه یا رسول دا جمعاتون چې بلا کې پرسم دا جمعاتون چې بلا کې دام ثواب له بیګات الجمعات دا جهاد داخل الطبراني احادیث پکړې یو ځل حضرت عثمان د عفان د جمعات خسته جو خلق به اعتراض وکړو وانکم قد اکثرتم تاسو راځي خبر شروع کړئ اما ورل بيقسمنا من بنا الله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه واي بغير احسبوا دا ما خیال دې پکې ویلي من بنا الله مسجدا یعنی دا الله پکې نه ده دا الله خوشاله کوي او دل ترازی مراد د عمارتنا ما يعم
جمعات کی روزه اصلاح کول لما يوم مرمت مسترم منها وقمها وتنزيبها صفا کول وتزينها الفرشو فراشنو بخوروا ودسی مؤسس فراشنو گوره دمان گزار را مسئوله کئی دزمکه دا جیسوی لکمالوش شو یا غپوزیش سامانیه داسی نو دوارین داخلی دکش دوارین مانی باز علماء وی موز کول مکروح دی امام مالک وی دوارین تا کپڑا بانی موز کول مکروح دی نو علماء راسی نوی په خبر پوه چې زمای دلته یو شاګردو هغه وی شارع سو خوړ کې موږ پس مکرو موږ یې مکرو شو ورته شو موږ ونه شو په دې قال مرګ کې نه خیر دی نو مطلب دا چې د واری خبره په ټول عامه ده کنه موږ کېږي او ولا کارنه امام مالک خدای د زمکه سره وصيانتها مما لم تبا او ساتل د جماعت د غیر پر جوړ شي نه حدیث د دنیا خبري ومن ذلك الغناء الذين سندري على ما ذنا فبالا خانوك واذان خانوك ان سبا مرتاد الناس اليوم لا سيما بالابيات التي غالبها هجوم القول خاص هغه شعر چې اکثر پکې غړي وړي خبري وي او جمعه کې راځي مشاعره او معشوقي پکې یادو او جمعه کې بحث کو او د څه پکې نو ویل شي کنه شي ویلې میراث شریف ته خیر نه جمعه کې موجود شي او درو بول حدیثونه بدرو بول په جمعه کې ورګي دی بدانه تاسو کوی جمعه کې د کپڑے خورولم غلط دي دی رڼاګانی غلط دي او موږ کوی کوو نو دا ټول خبرې پکې وایي حدیث کې لازم ما فما ظنك بالحج حلال خبرې کې یا د اذان قانون الله پاسه کې دا ټول کې من امر بالله واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش احد النية دي وطنا الا الله نو عمل کوي په مفرد امر او نرخ باندې دلتوي د الله یری څه مطلب دی د دین په معاملې کې د الله پرواساتي وي خوف جبلی ته مراد مخلوق سره یریږي وي هغه خو پیدایشي دی خو د دین په قائم کول په پرواساتي په اسان سره اولای راځن چې د امام لا ممکن کنه الله په کوئی دې ته بلای ممکن شي او دای دې څونه شي خامخادي په دې پوښوي وي په دې کې مقصد څه دی د اطماع او د کافرونو تمل کافر زبم نه لا ورسیم هغه الله امید دې ورسیږي د دې خلکو بار دې په تمل لري اجعلتم سقات الحاج اوس دا پکې چې تباري مسلمانان دي لکه حباس شو کتا په اسلام کې او په ایمان کې مخکې شي وي په جهادونو کې موږ بیت الله شریف بساتو ابادم کول او حجانو بمبور کوله ډوړې په ملور کوله لکه تاسو کړي امام کړي کنه ټیک دا تاسو په ایمان کې مخکې موږ په جمعه جوړولو کې مخکې تاسو په ایمان کې مخکې موږ د حجانو په ډوړې کې مخکې که تاسو په ایمان کې مخکې موږ شربتو لګړي ها کته جمعه ته تلې او تلې نو په لغه تاریخ باندې حضرت امام حسین چې شهید شي په اول شربت نه کوي په بازار کې تاسو نه اجعلتم سقات آیا تاسو ګرځولې دي خړوبول د حجانو چې حاجی له وور کې نو کار وشو حدیث ابراهیم ډوړې ولا او چې ولا ورته نو کار د وشي ایمان دلو او جمعه دې خشه دي ابادول مسجد حرام کمن امنه پشاندار چې ایمان له ایمان ځان له شی دي که جمعه دې جوړ نو هم کجو دینه کړو هم او ایمان ورې دې چې صدا خشه دي خو د ایمان نه نو سقات بستر شو خړوبول او عمارت مستر شو او کمن کی من خو ذات شو نو که فعل من شو تشبیه د فعل د فاعل سره او د صفت د ذات سره کې دی شي نو دا وباسه اجعلتم سقات الحج كمن امن كفعل من امن كايمان من امن یا اجعلتم اهل سقات الحج واهل عبادة المسجد الحرام كمن امن خطاب یا مشرک سره دی او خطاب یا دوار سره دی یا ایماندار دی چې غورکه سقای او عماره تهجرت او جهاد من اغفکم دنکا دلتراوی مسلم ابو داود ابن جرير بن مزير وای نعمان د بشیر زیر په سنن مسلم په جماعت صحابو کې یو سوي ویل زما څخه پروا ده اسلام نه پاس ذبح حجان له بو ابوري د مسجد حرام بدو ابوري د جهاد ټول عمر باندې اواز نشته د پیغمبر منبر سره دا جمعه ده چې موږ کې جمعه وشو دلته په سم پاس ته پیغمبر په تاسو کوم باید نازل شو نو په هر څه کې واسوایخه مسلمان مخاطب دي کافر مخاطب دوار دي دا برابر دي دوار د الله والله هدایت کې قوم ظالم آکسان چې ایمان ورته
هجرت کړي د جهاد په الله کې کمال ځان کومو په اندونه دا چتی په اعتبار د مرتبه په نسبت الله باندې او دا قسم خالص کامیاب خوش خبری ورکړي د الله پاک په دنیا کې په جبل پیغمبر پر رحمت باندې خپل طرفه پر رضا او په جنت الله لپاره په جنت کې او دې په جنت کې نعیم مقیم نعمت ته همیشه سفر به نه کو ولا يخفى د جنتو سره نعیم مقیم کې خلک شو چې دې jihad کړي دي او هجرت کړي دي نو هجرت هو وطن ته شي بیا دا وطن ته کی نو دا یې په نعمت ته همیشه اوس بیا ترغیب ورکړي jihad یا الذين امنوا لا تخذوا اباكم مگر ذو نخبل واخوانكم نخبل اولیاء دوستان هر څه ته وي هر څه ته لا تتخذوا هر یو فرته د مشرک دلته روایت پیش کړي سولبي وغيرها واینا او هجرت باندې هجرت وکړو پلار بخفشي زوی بخفشي قطعنا ابانا وابلانا واشتنا او تجارت بخراب شي مال بهلاک شي وطن بمرار شي ضایع وشو نازل شي آیت کړه سوګه حاتف مبارک دي خطی لیکلو د خپل مال لپاره دا هم شي و آیات عام دي په هر چا کې دن نکوا مگر زوی خپل آبا او نا اولیاء که دوست کنيږي خبره په ایمان باندې ټینګ دي او مې يتولوا منکم څوک چې دوستانه قائم دي سره پدې کې دغه سن ظالمان ولو توه کستا تلونه تاسو زامن تاسو رونه تاسو بیان هر سره مخاطب او تاسو قبيله وعشرتكم زو خرابتكم واموال او تاسو اموال اقترفتموها اكتسبتموها تاسو ګټلې دي وتجارت او سامان د مال د تجارت امتعاتون اشتريتموها لتجارت ورته سامان تجارت تخشون یریږي صالحات د کوټه کې موږ ته کوټه وایو کدا یو کومه بیا به څوک مان نه اخلي کسارها کسات بفوات وقت رواجها بغیبتكم تاسو بلاسي جهاد ته او بیا بدا سامان کوټه څوک وینالي ومساكن هغه مقامات هغه کورونه هغه بنگلي هغه ډيري هغه منازل ترزونه تاسو ورکړي وکړي احب اليكم فاضل الله ورسوله او محب معنا بالحب الاختياري المستقبل اثر مراد محبتنا محبت اختیاری چې دا هغه سره بیا آثار راشي چې دیون خلیفہ لیکي مېلو تبه هوی خو سوچ او فکر نفس او بیا د ورکی او د جهاد په لار د الله کې انتظار کوي د عذاب حتی چې الله په خپل فیصلو باندې الله هدایت نه کوي قوم نه فرمان دی آیات اشد آیاتا نوعت للناس ما لا يكاد يتخلص منه الا متركون دا آیات ګوره سخت خفغان خبر دي الذين سوق اخلاصي چې الله بخفل احسان باندې دن نکي بیا حدیث پیش کړي لا يطعم احدا طعم الايمان حتى يحب لله بالله تعالى الله لپاره محبت او دا الله لپاره بوز حتى يحب الله سبحانه ابد الناس چې دا الله لپاره دا الله د خپل دشمن وی او غیر ډیر بری شي خدا الله لپاره بخشي او بغض کوي په الله کې اقرب الناس ډیر نذیر خلقو ته والله تعالی موفق لاحسن اعمال اوس الله خپل احسان بیانوي ښا ایماندار مخاطب کوي احسان دې کوي چې ما تاسو مدد کړې التي يذكر الغيوب احب الاشياء چې ما در احسان کو بکاته زما خبر ونه غیر دي سړي قادر دار چې څو سره خلق دي نه کوي الله تاسو مدد کړی په مواتین کثیره په ډېرو مقامات کې مواتین د موتین چې دا په کوم ځای کې اوسې کې تاسو موتین وطن په ډېرو مقامات او کثیره بدر شو قریظه شو نذیر شو حدیبیه شو وانحاها بعضهم الى سمع اتیا مقامات بعض علماء نقل کړي ويوم حنين او دا حنين پورز اوس دا یو مهم عطب دی پشا په مواطن باندې ويوم في مواطن ويوم حنين اول تلفظ معلومات کوا په دې محل عطب کا نو في مواطن په محل کې شو منسوب نه يوم حنين او يوم حنين بعض علماء وایي چې لکه ظرف زمان په ظرف مکان او ظرف مکان په ظرف زمان حساب کېږي شي یو دي شي مواطن ظرف مکان شو او یوم حنین ظرف زمان شو او بعد یو نکی بعد یو کېږي خبر دي مستحسن دي نبي تاسو وموتنا يوم حنين
هغه مقام چې فرض حرین کېدل بیا وسره موتین نو بس کنه بس او په کې کوو اذا عجبتكم تفتكم فاوقت کې چې خوان درک تاسو لډې وایي تاسو خوشاله چرته یو مسلمان بداوی چې موږ ډیر غاڼیو او موږ شکر څنګه وکړو خبره پوښ لن نغلب اليوم من قله اعجابا هنين یو زیری د مکی او د طائف پمنس کې د مکی نه وې درې میله پسنګ دي پدې کې پیغمبر خدا مسلمانان د حوالین سره جنگیدلي د ثقيف او د حشم سره پدې کې دوره د سیمه خلق ولاغه په رائے باندې تبرک حاصلو یو جماعت یې سلو در کسان دي مسلمان سو کوئی لس در دي سو کوئی شپارس در دي سو کوئی اتو در دي سو کوئی دولس در دي ما چې رسول عام پر دول او بیا شي کس خورده شي دي ولې سو کوئی اغي په یو ځای کې ناستو یو تنگ غونډه زیو او د شي وراغلو یاغي ناګه حمله وکړه دی اذن باندې پوه سو غړي مشتون کې او یشتو کې مې مشتل شروع کو دی پښاش السوق کوئی دی په مال د غنیمت حمله د غنیمت حاصله دی په دې مشهور شو طریقه او په دې کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپینه قچر باندې سور دی او د خپل قچر نه کوشش دی یو څو کسان سره پادشي یو غاړي تسو دی ابو سفیان زوی د حارث د پیغمبر تر زوی دی ابل قال عباس او في رسول قچر نه کوشو انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم من قوم اقتدوا القتال الشديد فذاك المسلمين اعجابوا والجمع قد ياخذ في الفاظم او جماعت يسرب عمل باندې سکی شي سو کوئی بعد تقدیرو سو کو دی عباس ابن عمي ابو سفيان ابن جعفر وعلي بن ابي طالب وربيعه بن الحارث وابن عباس وسام زيد وابن عبيد وقتل منهم بين يدي عليه ايمن قتل ده اهل بيت ابو بكر الصديق وعمر الفاروق لس كسان عباس ونصرنا رسول الله في الحد الخار وقد فرد من قد فرد منهم اقشعوا وعاشرنا لاق الحمام بنفسه بما مصروف الله لا يتوجه من ده پیغمبر خدا مکه په جنگ کې نه کسان او تخديل غزو تخدلو او يريدلو او لسم زمونږه میراث د مرګ سره پخپله اجر دلو ته په لار د الله کې درد نه مونږ او ظاهر د پیغمبر خدا من الشجاعت په دې واقعا کې هغه چې عقلي حیران کړ وقتل اجه اصحابه رضي الله بان الاسلام اشجع الناس فسلو اصحابو کرام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشجع الناس غیر نقدي او په دې وخت کې پرواز لا دوه کوشو ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب غلبه هو د بغیر اظهار لپاره ثابت کېدو او انکار نه کوي مگر عمل سره خر فلکه دا پروانه وا چې خلق د جنگ پس شي عباس ویل وکانه سيتن سحب الناس شرکا او يا عباد الله يا صحابه الشجره يا صحابه سوره البقره ته د خدای بندګانو وا دول خوندانو دول خواتم بیعت کړی دي یا سوره بقره والا چې jihad وینا شي دا فکروا عنقا واحدا يوشن رمن کړی داړي فریاد لبیک لبیک او پرشتي نازل شوی وهذا حين حمل الوتيس بیا په کوم شي کې واغستي او گزار کوي ان هزموا رب الكعبه فانهزم فلم تغن عنكم بچ نکر استاسونا شیئا سفیدا وزاقت علیکم الارض تنگ شو پدا سوزمکا بما رحبت برحبها ما مستریف سرد تحرط واجنا ثم ولیتم بیاتاسو وگردو الكافرون للا واپسم کافران ثم ولیتم الكفار ظهورکم سوکوی والله راغبوی دون پول غواری یو پکی کفار شو بل ظهورکم وليتون كفار ظلم تاسو وګرځو کافرون تخپل شاګانی وليتون كفار وګرځو تاسو کفار تخپل شاګانی څه څه وایي یا سم ولته پشاش وي دا پکې وي سو کوئی دا پکې بل صاحب وي قاموس او راغب دوه پوره دي تاسو وګرځو کافرون تخپل شاګانی تاسو کافر ته شاګا عمود برین پر حالت کې تاسو بشار روان وي شي کسور ده ثم وليتون كفار ظهوركم یا ثم ادبرتم پشاش وي بیا راولی دا اللہ سکینتو اتمنان خپل پر رسول رحمت خپل او پا ایمان دارو اس روح المانی گوری کنن گوری وسر گوری وفیه دلاتن علی ان الكبیرتا لا تنافی الایمان شکست خوردش شوی شاگانی مگرزولی او فرار من الزحب گناہ کبیر دا او پریک دلات تے چه گناہ کبیر منافی دا ایمان نرے دا چاو کرو وی دا پا کتا دا پا کتلی کے گلو دا سو
بهر تقدیر خبر د قصره وانزل جنود الله ولګه الله فوجان لم تروها طالب فرشتي راغلي او دل ترازی چې فرشتي راغلي خو تاسو لیدل فرشتي او اکثر علماء فرشتو جنگ نه کړي مگر په بدر کې او دلته راتلو دغه فرق مسلمان زړه مضبوط شي چې زما مرګري پیدا شون غني او عذاب الله کافران بالقتل والاسر والسب سو کی قتل شو سو قید شو او سو قیدیان شو سو وجل شو او سو د غنیزو د مړین په شکل شو که احادیث دی مطالعه کړو په دې جنگ کې پیغمبر خدا او مرګرو ډېر غټ شی حاصل کړي په سونو زرګونو باندې غړي چيلې دي په زرګونو خان دي خزي دي معشومان دي توقع شو نبی کریم سلام په دې وخت کې د عمره یو قیا بندو هغه باندې حمله کولې واپس راغه سوال له سره انتظار وکړو چې اوس به خلک مسلمان شي را بشي ران نه تقسیم وکړو ګړې چې تقسیم شي خان تقسیم شو چې سبلستنی تلای سری هم تقسیم شوي وینځم تقسیم شوي نوکران غلامان هم تقسیم شو بیا وفد راغی یا رسول الله مسلمانان یو اعظم سره رواني وکړه پلان کې وکړه فرمایي نبی کریم سلام ولا یواز نه ما زما سره مرګري مشته یواز نه مخه مرګري مشته یواز ما ټول کار نه دی بلاس او تاسو ته زدا وینا کوم چې یا خپل ګړې چيلې وان او خان داواله او یا خپل قیدیان والی فقط اروح للطائف دی هغه موږ خپل قیدیان وړو مال به خو بیا لګي او دا ګړې چيلې په پاتې تقسیم شي بیا وی زماوي او زما د کورنۍ ماټول وخت صحابو تاسو کې تاسو وای سپټ تی بخي او تی ورکېږي موږ یې ورکو وینا نسینې کی دا خو تاسو یو څو کسان ما خبره کوي ما ته معلومات دي تاسو خوشاله کوي تاسو لاشي تاسو مشران ملکانان ورته ویل شي غریبا تاسو خبرې کوي اصل خپل ملک او خپل مشر لا راغلو ټول خوشاله او ټول خوشاله نو بس وله په دې وخت کې دام یاد لرا چې مسلمانان د مکې نه مسلمانان د مدینه په کې خپه شو چې تقسیم کوي پیغمبر خدا نو تحفه تحائف چاره ور کوي غنیمت کی زیات ور کوي د مکه نه مسلمانانو لمغه اعلان کړو چې جنگي نه مونږ وي او چې تقسیمي جو کوي پیغمبر خدا خبر شو راون دې کښلو راشه څوک به ضربل څوک نه په یو روایت کې وایي تو نور څه ځبش یو خړای را سره شته زه خړای نه کوم نصاب تاسو کوم خبر سيف سره رسیدله کده سعد بن عباده تعمل زمن دي قوم سره له ولې وخت په دینه خوشاله دي چې تاسو سره پیغمبر لاشي او داخلك مال شي هغه وله خوشاله زموږ لا خطر وا چې ګرېستا قسمینه محبت بیا مکه ته پیدا شو کله چې زموږ پاتې کېږي چې تعالی درځین څه پروا نشته او دا غي نه پس نبی سم پکې غصام شو په دې وخت کې بی ایمان وای الله په زما په ایمان درکو مالم نو دولت نو زما په مال ټول یې او ټیک دا او مای ته سم داسې ولنه وای چې خلکو شړلې موږ له زیات درکړو یوازې موږ ملګری شو لان کې نه دم شو ما ته دا خبرې پکې هم شي یو د قصره یعنی حدیث نو وای راوړي الله په وجونه تاسو دنه او عذاب کافرانو او دا ذکر بیا الله قبول ته دروي پس دینا علامه عائشہ الله بخون کې د ګناهون دي او رحیم دي وقد سبيا يوم الدين 6000 نفس شپږ زره کسان پیدا شوي او خو زمن الابل والغنم مال وصار فقال ان عندي ما ترون زما درغه مرګري جواز خو نه وقد ان خير القول استقول خراب الاشتراك اختاروا ما ذلك يا قيديان ونساءكم ما مالكم قالوا ما كنا بحساب نسبنا خالص فقال ان هؤلاء جاءوا المسلمين وانا خيرناهم بين الزراير والاموال فلا يريد اصحاب الشيعة تشاف لا تسوي ونخشال ويوردي وما لا المال دي قرض ذاكي چې بیا موږ د غنیمت حاصل کړل به ورکو او دا بداغي په دې کې لاشي قالوا قد رزينا وسلمنا فقال اسلام ان لا ادري لعل فيكم من لا يرضى
سو خوشحال نوي فمروا عرفاءكم ملکانو تویناو کې پر رسول الله کریم فرق اسلام على عرفاء انهم قد ٹھیک شو یا ایو الذین آمنوا انما المشركون نجس ایماندارو مشرکان فلیق دي نو دې کې مسجد حرام ته د سګنی کال نفس اکتا سو یریږي د احتیاج نه د فقر نه الله وتعالى به فواکه د خپل فضل نه کده الله اراده وي الله علیم لاول لفظی خبره نجس مصدر دی ا مشرکون سړی نو سړی پلیتی دا سړی مشرکان پلیتی دا نه جوړي نو څه کوئی حمل د مصدر مبالغه خالص پلیتی دا دا په عربی کې عام عادت ده دې ته مجاز عقلی وي حمل د مصدر مبالغه یا زو پر ان مشرکون نجس زو نجاستین دا پکرو بس پلیتی والا دی پلیتی والا دی دام پکې ویل شي او ظاهری وی دا صفت مشبہ ده مفرد ده نو جنس نجس یو جنس ته پلیتو بیا پکې بحث ده چې مشرکان عینی پلیت دي بعضی وچ او عبد الله ابن عباس نوې اعیان پلیت لکه سپي او خنزیر بل روایت چې مسلمان کافر سره برګل او دستو کله لاستیږي بل روایت پیش کی اسلام راغله په څه مشته کافر لاس ور کړی جبريل لاس ور کړی لاس نه کو ولې تعالی هدي لاس ولې نو دا پکې امام رازي ور کړی دا پلی لیکن دام ثابت ده د پیغمبر خدا صحابهونه څو کوی دا منسوخ دي څو کوی منسوخ نه خو چې کلمه پاک وشي لیکن دا مسله د کافر په لور کې خوراک اسکل په روایت مشته او طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام یاد دي نو په دې مسله کې خلاف سو کوئی پلیتی دي د عقیده په اثر سو کوئی پلیتی د بدن په اثر اسو کوئی د شان د اغینه پلیتی ځان نه پاکه لام به جنابت نه د شان نه پلیتی او حدیث راځي یو بل ځکه ابو هريره د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ماته وزن واسو ماته ابو هريره ماجي تاسو چې لارمان یو ځکه کېناستو زلاره پټ غوندي غلې غوندي لارمان هو بلم بل راغلما ما یو چرته تللی ما یې ته خبر نه کله سره ملاقات ته وکړو زه خو جنوب ما او تا یې جزو نواسو سره نو بلم بل ای سبحان الله ان المؤمن لا ينجس مسلمان هونه پلتی د مسلمان د شان نه پاکی دا یا د عقیده برادر پلیت نه دي او علما اکثر وایي د کافر بدن هم پاک دي او بعض علما وایي بدن پلیت دي نو کدايات شو د سګنی کال نه واپس بیا د مسجد حرام ته اوس برازي کنه حناف ته پوس کوي راځي مسجد حرام ته دا دلته چې نه وځي حج عمره له ونسي دا حج د عمره په شکل شافعي نه وځي پلیت نه پلیت جمعه تبريري نه بیت الله تزين او مسجد نبوي تزين او زمو جمعه تلالي چلته ورته پلیت مالک او شافعي وایي مسجد حرام ته بنزي ځکه چې مسجد حرام او نور غندي ویلي کتاس یریږي د فقر تعلقات پکړ شي بیا بخر سوال پچا کو وصل نظر چې الله به تاسو پروا کړی الله مبارک نو کړی الله به خلق مسلمان کی خلق متوامر وړي ان شاء الله الله اراده وی اعلی دا د الله په اراده کې بشک الله علیم دی او قادر دا د مشرکانو جهاد اوس دا يهود او نصارا او جهاد دی وجانګي چې هغه څوک ایمان وروړي په الله پر ورستای دا الله وحدانیت نه مني دا قیامت چې څنګه حقیقت ته غیر نه مني ولا يحرمون حرام نکړي ما حرم الله ورسول هغه چې الله تعالی دې شراب حرام نه وي خنزير حرام نه وي جواري حرام نه وي سود حرام نه وي وغيرها وغيرها حرام نه دي الله حرام کړی ولا يدينون نتابع دين حق ده حق دي دا څوک دي من الذين اوتوا الكتاب دا کساننا څوک کتاب حتی چې ورکی جزیه ده وهم صادون په داسې حال کې چې هغه سپک وي او ذلیل دا کتاب جنت او دلته وی چې ذلیل وي نو چې شک ورکړي دی په خپل شی راوړي په سپک حالت کې راځي لیکن نن سبا وی حالت بدل شوی دی د خپل زماني خبرې څنګه زماني خبره په پرې بیا به چاري دی ابو حنیفه وی د عربی نه بیناله د مشرک عربی نه ابو یوسف وی مشرک عربی او کتابی عربی په نابل دي ابو حنیفه وی د مشرک عربی نه بیناله او نور راخلا امام ابو یوسف مشرک وی عربی کې کتابی په نابل دي
وجه ځکه چې دا اتمام د حجت دی پیغمبر دای په کلی کې آباد شوی دی په وطن کې دی د عربی د فصاحت بلاغت نه خبر د قران حق قائم پر د خواص او دینه بنالي دی بیا قتل کیږي او یا بوستا شافعي د ټول کتابونه نه عربي او عجمي او د اهل اوسان نه بنالي بت پرستان نه بنالي مالک د ټول نه او بیا په کې دوه قسم جزئي یو د صلح وی او یو وسره د موحدي صلح نه وی او بس اسلام په مقرر کړی چې مالدارانو مو کړنه اتصالويخ په متوسط باندې سلیریش په کال کې او په کاسب باندې غریب سړي باندې دولس او که صلح په شي هغه بشي جزئیه باندې په داسې حاجه ځای اوس اعتراض چې جزئیه کفار نه خلې نو په کفر پرې الګي پیسې دوی دا مهلت ورکو مسلمان بشي نو او دې مسلمان وطن کې اوسېږي د مسلمان حالات وګوري باغی نفس په دې مسلمان شي او نن سوال مسلمان حال ګوره نو پټول خبرو کې راغی زیات و يهوديان دا استهزاء ابن كثير دې کې تهیج ده راپورته شي څنګه کوي و يهوديان او زير ابن الله او زير د الله زوی دې نعوذ بالله اوس نن سبا دې دا قول نشته وخابه چرته او قرآن ته اوس نشته ولا يقول ولا دخل ان الواقع ابان الله اوضح حكامه وبين دينه نحو ذلك ندلت فكيه بالجمله قول شو كان الشان فيهم ولا يبدو من كائن لو اسلام وسن سبا او بعض ويدلت ابن الله بدي ابان الله او غير ابان الله دين اختیار کړی وی دا ټول خبرې غلط خبره اختلاف جوړ پیغمبرو کنو اکثر وینو دا پکې نو خبره ويهوديان او غير ابن الله اذا صار المسيح ابن الله دا خبر څنګه دي ذالک قولهم بفهم دا وینا د دې په خلوبانه حقیقت نه لري دلیل د شي لا برهان مماثل للالفاظ المهمله التي لا وجود لها الا في الافواه فخلق الشيء حقيقه نشته يظاهرون دا يهود صار مشابه دي قول الذي يقولون دواینا د کافر سره دا اعتراض کوه سړی مشابه دواینا سره دي سړی مشابه دواینا سره څنګه دي يظاهرون يظاهر قولهم قول الذي مشابه د وینا د دې د وینا د کافر مخکنو سره مخکنو مشرر وویلو مشرکان ملائک بنات الله دي یا دې يهود سره مشرر نکونو دا خبرې کړې قاتلهم الله الله دې تبا کړی دعاء علیهم بالاهلاك مونږه خیر کو الله دې هلاک کړی قاتلهم الله الله دې روجنګي او دا خبر دې واقعات کې ان شاء الله دې تبا کړی دعاء علیهم بالاهلاك ځکه چې څنګه چې الله ولنګ خو قتل کړي شي نو الله دې تبا کړی خیری وته مونږ ان يفكون كم فارو لکه شي بیا نور خبره وسکو اتخذوا احبارهم غرزول دي لولي عالمان احبار د حبر علماء اليوم حبر سوقي حبر ده سوقي حبر ده دوار وذكر ابن نسير انه بالفتح والكسر وعليه اكثر اللغات عالم ته وی زمینکو مسلمان هغه ته ویل شي عبد الله بن عباس ته حبر ویل کېده شو او سوق حبر ورته حبو خستکول ته وی دې معناګر خستکای په خسته الفاظ ګرځول خپل عالمان ورهبانهم او راهبان چې ته پیران وي اصحاب الصوامع کو ټګو کې ناس راهب دې ته وی کلا جماعت په رهابین شو او دې سکه د الله نه لېږي دنیا پرې خو دي خوندونه پرې خو دي د دنیا بیرغبتی وي د دنیا ځان لشي او تکلیفونه برداشت کې حتی چې په بعض ځان خسي کوي بعض په خپل سفر د زجرانه شي اقسام د عذابونو ور کوي دا ټول ارباب من دون الله ارباب سوا د الله بان اطاعوهم في تحريمه خبر وني چې دي یو شي ته حلال وي اځه حرام وي دا حلال نه بولي سي ویل حرام ورته وي حلال ورته وي او تفسير المعصور الرسول خبر التبيع الحديث مخکې تفسیرات دي ترمذی کې ګورا نور ګورا عدی بن حاتم نه مسلمان شو عیسائی مذهب راغلو زما پر سټ کې صلیب د سرو ضروري ما ته یادی لګا دا وسن او دا فی تخذو ما ته رسول الله لم يكن يعبد الوجود عبادت کوي یا الذي يحرم ما حرم الله چې الله یو شی حرام دی دا حرام ويحرم ويحل ما حرم الله
او چې الله حرام کړی دا حلال فیستحلون دقه عبادت دقه دا حذیفه ته مشه دقه جواب دی او دی عبادت ته مجازن دی طاعت تصور شو مجازن عبادت او خاص طریقې اذا افرط بطاعتي واستعارة بتشبيه الطاعت بالعباد دا اطاعت مشابه کوم د عبادت را استعمال وکړه د سشي دی تبع عبادت وي دي ارباب وشو مکه ما تستا مسحرین ویلو ام دقه او بیان الشاوی الله سے خبر نقل کړي وا چې موږ او تاسو د پیغمبر نو دا الله د علماء ونو دا الله خبر نقل کړي والآیت ناعیه علی کثیر من الفرق الضاله دایت ناقار بیان کوي د هغه چا نه د ګوراهان دي تلقو کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم لکلام علمائهم ورؤسائهم یواز پیران ما یادوخه مولیان ما یادوخه خانان او ملکان سره زما پلار دا خبره کوي زما نیکه دا خبره کوي زما تر دا خبره کوي زما استاد دا خبره کوي زما مشر دا خبره کوي او قران دی وای کنه زما په کیسه حدیث وای دقه څه خبره غره فمتى ظهر وجب المسلم اتباعه وان اخطا اجتهاد مقلده ځکه په چاور پسې ما خطا شه دی هغه پرې دی وای په دې کې زه لا غنمانم اگر چې غلو سره دی نور به ورته بیا هم یې بل کنځلې بوته نه کوي ها عمر فاروق ته دی ما دا خبره بار کړې بیا ته عمر فاروق تا چاو د عبد الله بن عمر ته چاوي د حج په موسم کې عمره څنګه وی پیغمبر خدا په معیت کې مون کولې استاپلار به خلک بندولو یمو د پیغمبر په معیت کې کړی استا په دریم تر باندې امر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه امر ابي زمان پلار به باندې کړ پیغمبر خدا باندې تاسو نه سره زه تاسو ته وایم از دې شو نو عمر په شي پلار بچاشته نو دا عمر باندې مانی او زیان نه به مانی او ته زه خو به منم او زمان استاد نشته زمان پلار ما دا عمر په شي پلار بچاشته که زمان پس پیغمبر وي دی حق د عمر په خلی چلیږي شیطان وتلات دي زمانه پس د ابوبکر د عمر خبرې ومني دا احادیث مطالعه کوا او ته کې بیا خبرې کوا چې نجی دا نجی خبر جواب نه ورته سم البته اوسې معلومات نه پکې نو موږ خو چې سره خپل داګه پوه شي حدیث ته ملاوي شي معارض نه او دې بیا هم اق شانتي خبر د اق سړي د پاره دا هر څوک شي په هر ځای کې شي بس دغه خبره وایي درې وما امروا الا ليعبدوا الله لتوعنا وشوي فكتابنا الهي كده بنصلي مگر عبادت الله اما اطاعت رسولي والسائر من امر الله بطاعته فإن ده رسول اطاعت او باقي هغه ان دا اطاعت کو په حقیقت کې اطاعت لله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اشتكنا في القران کې دا العلم خبره منه انما شفاء العي السؤال دغه ټول د الله دی نکدا طاعت د غیر الله سبحانه وما عبد يعبدوا الا اله واحد لا اله الا هو پوښوي نو هر ځای کې بداوي دای په پېښ کې د مولوی سره هم په پېښ کې د مفتی سره هم غواړي د قیس نه غواړي د خان او باونوت نه غواړي هر شان بری غواړي د دې سره کله یې سره هدایت دا حدیث دی یو ډیر خلا اکنه وای ز پکې نه کله په دې باندې موسی دې چې خامخا بینو قرارې کوي تعلقات کټ کوه سبحان پاک الله عما یشركون اشهد جوړ تنزیه الاشراک به تعالی په العباد والطاعه يريد ان يكون والله والدي دې مرکی رنا د الله نو تشبيه ده الله رنا حق ده الله رنا قران ده الله رنا پیغمبري او دا چې تشبيه شو لکه سره چې اوس دې زمکه مانیاسي او نور پر چل کوي نو دا پکې شو بي اقوال په خپل خلو په خپل پکو او انکار کوي الله دا هر خبر نه الا يتمنو مګر چې بوله وشي نه الله اگر کې باندې انکار کړو والذي ارسل رسوله بالهدى للحق الله غلا تجلي خپل رسول اضافه طاعت دې محمد صلی الله علیه وسلم فيوسه هدايه بالقرآن الذي هو للمتقين خدا سے شده قرآن
او دین حقاج دین ثابتات دین اسلام دی لیظهر چی غالب کی اللہ هو دا دی یا چی غالب کی رسول اللہ لیظهر غالب کی رسول دا اللہ غالب کی اللہ دوارا ولشی علی الدین کلی پٹول دینوان دین پاکی لام پاکی دیسی راکا پا جنس ادیان پٹول ادیان یا علی الدین علی اہل الدین پا اہل ادیان منسی بلی یو ترجمہ علی اہل ادیان کلیها طول اہل ادیان یا دین حقا پا باقی ادیان من دی بناسخ شی نور و منسوخ شی یا دین با اللہ غالب کی یا رسول اللہ پٹول دین ماندے یا پٹول اہل دین ماندے اگر کہ بدی گنی مشرکان یا ایو الذین آمنوا ایماندارو دیر علماء او دیر راہبان پوری ایمان بخلقو پا باطل پا عبس پا حرام طریقہ باطل چکم شیع نئی ناگت سوئی باطل مانی سائل نو کلب دا عقل پا حاصل باطل وی محکماویلو کلب دا نقل او دا شریف پا حاصل باطل وی کلب دا رواج او دا عادت پا حاصل باطل وی عرفی باطلم وی عقلی باطلم وی شرعی باطلم وی دا سی محالات هم دا سوای شرع کی نشت دی عقل کی نشت دی عرفی نشت دی دا باطل مان شرعات او خوراک پکی وی تعبیر اللفظ بلاک اخلی داگه پدیم خوراک ویلی ذکر چه اکثر مقصد دائی او خلق بنده دین دا اللہ نا او آکسان چه مکه اسرا و سپین او نئی خلقی پر دا اللہ کی خبری کا پا عذاب درناک مان سکو والذین یهود دن سوارا دی لا پک احبار رحمان شو دیوم دا کار کهو سکوی خبر عام دا مسلمان بکرن نکا سکوی عام ندا یوازی مسلمان دے خوبات سوک جمع کئی او زکاة نور کئی بیا پکی منگا تپوس کهو دا چانا دا ابو ذر غفاری اغوی چه دا سبا بیگان زیاد وی نخرچ بے کئی سبا بیگان زیاد وی نخرچ بے کئی وفسر غیر واحدین بالفاق بی سبیل اللہ ابن عباس نالیس دایاتو مسلمانوں نے خبر اگراسو عمر ویزا بستاس تکلیب رکم لاسو یا نبی اللہ گرانشی لف بیغم صحابو من دایاتو اگر زکاة چه پرشو یتیما بقی نوار کوئی نور حلال شی بل حدیث تبرانی والبیخی بسنیه ابن عمر کم مال زکاة ہو چاہ کان ندے چپاگی دم کی روان دے بیا پسی رستوائی چه آیاتون دا میراس آغل لی نچه مال سایی چه مکل میراس آیاتون بسنگ خودی منس کی نور خبری ہم کو عمل کردے پظاہر دایت مان دی شاہ ابو ذر غفاری وہ طول مال چه حج پر سیواوی ورکیبا او دادو دا حتی معاوی منس کی جگڑو شو بشام کی شکایت عثمان تا خوندی نکی وی بالو دے پر اخبر خبر ٹینگو حتی چکا ابو الاحبار وی یا ابو ذرا ملت حنیفیہ آسان دے طول ملن دے او عدل دے او زون کو ملتون کی مال ورکول پر حجیت کی نونستاس وجہ کب سنگے او غصشو او دے خو تیزو او دے تیزوالی دا دی وجنا ونور خبرکم بلال تیوی دمین زیزویا واللتی دعات ہوئی تاوی تایری بلالی بی امی او پھر رسول شکایت کرو انکا امرون فی کا جاہل وچتک امساچ وحی وی یہودی دا تلا خبر کے بہر وقع ورپسش حتی استعاد بظہر عثمان پلم یرجی حتی ضربہو پر روایت کی گزار پر عثمانم بول گیا بات تغییر آگر آیا زن پر وطن کی پرویز یو صاحب تیر شویری دا اغم دغا مسلک دے چی دا حاجت میں سیواوی نور کوائی پا اخپلا پا کم لے کے اسے گی پا گوالبر کی پا منگلہ کی اسے گی اس نشتی او ما توائی واری کارو پا اخپلا خدا چلی یو خو اسی خبری کتے دا صحابی خبر دا مای دا صحابو خبر دا ابو بکر او دا عمر و عثمان تاست معلومات شتے دا عثمان سمر مالو دا طلحہ زید عبید اللہ سمر مالو دا عبدالرحمن نو سمر مالو دا طول زکات ورکاو زکات نو دا پکشتے ناغوی دا حدیثون شایوخی کنا زکات ورکی نبس دا پکی دا عجمی سازشتے دین رانول دا پارا امام بخاری دین ران کرده ابو داود دین ران کرده دین دی ران کرده زان رخیلی دروغی میدین اعوذ باللہ حدیث حجت نبی ابو ذر غفاری پا مسلک روانی ما او داغو استازو اسلم جراج پوری او داغو استازو عبداللہ چکرالوی عبداللہ وی چه قرآن مری و حدیث دوسر نمانے لیکن پدې مسله باندې خلق لیکل کړي مفتی محمد شفیع هم لیکل کړي چې حدیث حجت دی مولانا یو رساله او ترجمه القرآن اوس هغه ته خلق حجت حدیث او کتاب باندې مشهور کړي
نو دا پکې دي احادیث پکې او بیا د قران ثابت او چې الله پیغمبر ته تبو وضاحت کوي چې وضاحت کوي او ته وضاحت قابل اعتبار نه دی وضاحت پسند کوي او اصل خبره کو موږ بکې سهار سورہ کاتبکم وای کنه قران کې شته ماسبخین سورہ کاتبکم ماسیګر سورہ کاتبکم ماخام سورہ کاتبکم وای کنه زکات ورکوم سومی قرار ورکوم چاله ورکوم وضاحت فرقه په حدیث کې دی لطیفه مې ورغله خبر نه شوی او کنده شوی لطیفه وي مردان ته چرته راغلی مخکنی خبر یو مولا سے مسابق سے او سابق سے د بریلیانو مرګو او بعد تقدیرو وی هغه په جمعات کې څه مقتدیو داغه او هغه اوسه پرويس وین بده جمعو پرويس سب کوي غلام محمد پرويس نو پرويس په مانځول سنت خونشتي قرآن کو سنت نشتی کنه سنت نشتی خطبه ولسترا او دو رکعات منځو ډیر ښه سید سنت دی ولې ونکړو قرآن کې نشتی ډیر ښه خدیو نو په قرآن کې راشي شته چې دو رکعات منځ پکې په قرآن کې اذان الصلاه من يوم الجمعه دا هو پکې نشتی چې اخو ذکر الله دې انت پکې دو رکعات منځ څنګه وکړو ابي د خطبه او السلام ته مخامخ دا په قرآن کې کوم ځای اته په قرآن باندې کنه زواه په بوهتن چې حدیث لري کې نه بیا څه کول شي قران په سورې نحل کې به خبرې کوي په بل کې چې قران هغه دی چې تبین تبيخه او حدیثون چې ګوري واوره ماته د قران امر مسائل بلکې داغه نه زیات را کړی شي احادیث ته او د سره ظلمون چې خېټه باندې ناشتي او سیدل امور او وی چې په قران کې سیاق قبمون چې په حدیث کې سوي امون نه دا خبرې مکه وي بعد تقدیر او دان پکې خبر او کړل دا فارق ته دا ابو ذر غفاری مې نه کړه ابو ذر غفاری ول شان سره و اشراغه نو عمر بن عثمان بن عفان ته وی سو کو تخبل لا سو کو ربازي او زید هغه طرف جامع وی نو سینو اوس مرکېدو کې دی په حالت ته نه سکیږي بیبي توای بار ته ګوره سو راضي کړه سوک نشتی نه سوک برازی نشتی بیالا نماته پیغمبر خدای او ځل ویلو په تاسو کې به وسره یوازې به پاکي او زما مرګي براوي په سفر اغيب ولا کفن کې به مستر دوزه قتلنا عبد الله بن مسعود زیرا مرګي وسره وای په تاسو کې څوک شته چې سرکاري نوکری نه کړی یو الکه چې انصاری دی او جی دا زما لنګ دا زما مور مال راخ کړی ما سرکاري نوکری نه کړی په دې کې مې کفن کې خان دا سره بیا سو ریسیو سره دا څنګه تکول شي اته خبرې کوم غپ لګو زاله شي دي حقایق ویل زاله شي دي پاتې دا خبره چې دا خبره زکات چې ورکه د حدیثونو شته مې او شته میراث شته مې او شته دونه ورکه دونه دا ټول خبره شته فبشرهم خوشاله کا په عذاب درناک باندې او کله عذاب وی یوم عذاب علی مکلوی یحما علیها چې ګرمول کې شي علیها په دې مالونو باندې په اور د جهنم اوس بیا اعتراض کو چې علیها ک علیهما شیخ دو ذکر شوی د اسراء او سپین دي یحما علیهما نو په تعویل د اموال باندې والا نو په دې حاصله مالونه شو جمع شو یا وادي سپینو سرو کې د سپین والا پس سپینو باندې یحما علیها په زمو انس دي او ذهب مذکر دي یحما علیها چې د سپینو عذاب راغی د پسرو په طریق نه ولا راغی او بیا تخصیص سرو او سپین ولو شو چې کسان جمع کوي سرو او سپین په خبره پوښي ځکه چې اکثر غالب اموال د خلکو دقه سرو او سپین جمع کوي فتقوا بها داغلکی کی پاگی جباهم تندی وجنوبهم دڑی وظهورهم شاگانی دا تخصیص ولی وشو ذکا چی سڑے تندے مالدار شی عزت من شی نا تندے ولی رکا دا مشریط لارشی او خوراک او سکل کئی او جانی لگون دینا جنوبهم وظهورهم شو او ارتویل شی یقال لهم هذا ما کنستم لانفسهم دا غیر سر جمع کردی خبرنا لپا وسکی حذاب ما كنتم خرج تاسو جمع کړو اوس جهاد څکول په کوم وخت کې ان الشور عند الله په خانه یو مسله دا هغه ته په عربی کې نسیان نسا رستو کول تاخير کول پر خودل دیته ویل شي
یو قوم پاک یو سره مشربو سلام نشي کو بخای او عزتمن دي دیو پای کې اوس جنگ کول غواړم دا پر لپاره سلام نشي جنگ کول بندول باندې چې ذل قاده کې به جنگ نه په ذل حج کې به هم جنگ نه او په ذل محرم کې به هم نه دا قسم کې دې نشي پر لپاره یو صاحب پکيو چې زه ګورې پلان کې او د پلان کې زویم او دا شی دا خبره څنګه د قصې به خو سو غلا بشي کوله نو زما سګنه محرم سفر شو او سفر محرم شو زما خبر رااله نو خلق به جمله لا اول من فعل ذلك رجل من كنان يقال نعيم صالح كان اذا هم الناس بصدور من المسلم يقول شو ويخطب ويقول لا مرد لما قضيت فيسرچ حکم داغه واپس کوم چې انا الذي لا اعاب ولا اخاف فما سو کې اعتراض هم نه کوي زنه امید کې مشرکان ته لبیک لبیک ودا میاش کوم له ورسته کما او سفر العام حرام واذا قال ذلك حل لو طار په دې پوښ سفر د سګنګار حرام را نو دا تصمیم مسمید لیندو به ویستله او نزی به ایستکړي او ویش الکا او جنگ شي کله به आवाज کو چالکا دا نه تعریف سیدان دا آزاد شونه بس دا په نادي ګره ان الکتم قد حل استاسو علاو دا محرم حلال کړي فحلوا دا اول کال کې ویل ان حدکم قد حرمت علیکم محرم فحرموه دا داغي خبره بهشکه شمیر د میاشتو پنځ د الله ان فیصل الله کې 12 میاشتې قمری او دې تشمول قمریه معلوم دي پاغه باندې احکام د شرعي مرتب روجا وړو کې اختر لوی اختر د لوی نشوه دا پدې مرتب اگر چې مخکې ماویلو وجعل الشمس والقمر حسبانا په دوارو حساب کتاب کې شي حسبان یعنی دا چورلی په یو خاص اندازه باندې خلک پاغه باندې خپل حسابونه معلومي نو شمسي حسابون کولای شي قمریم کولای شي خلافا لمولیاننا مولیان وی حساب کتاب خالص پس مومئی کې ښا سومای باندې بکې په نور باندې به نه کې نو که چا وی چې نن د دسمبر میاشته د نومبر د وایدا مسلمان نه لري وای هغه خبره چې داس کوي مسلمان نه لري نو دا خبره باندې کې مخکې ته معلومه شي شنو سموي دواړه عثمان دي په خلک حساب کتاب معلومه او عام طور احکام شریعه په صاحب دي پس پونګمای دروځي میاشته د اختر میاشته د لوی اختر میاشته د حج میاشته دا ټول په دې ابد او فی کتاب الله د الله په حکم کې چې قران دی یا لوح محفوظ دی باور ما چې پیدا کړی اسمانونه مگر ابتداء او منها بعد پرې کې اربعه سلو دي حرم قابل قدر بخا په جنگ باندې ذوالقعد مو تمیانه وایو بیا ذوالحج د حج میاش لوی اختر بیا محرم بیا وطن کې وتصول دي امامان میاش موږ ته آسان میاشو آسان میاش حسن نم آسان بخره دي د حسن حسین میاشو د امامانو میاشتو ایو په ځبرګه هغه ته رجب د سوي د مزر به قدر کاو او ربيع به قدر نکاو ربيع به رمضان کې روزي نیوي قدر به کاو او دلته نقل کوي د حساب کتاب د کومه شو شي نه چې اوس مو د هجري حساب دی نو دلته بحث کړی مختصر کوي نور تفصیل ګوري اصل کې السهيلي دا بحث کړی سهيلي دا ابن هشام د تاریخ شارح دی او د ابن هشام تاریخ اصل کې د محمد اسحاق تاریخ دی او دا غي نه پس بیا هغه نقل کړی دی او شرح کړی دا او قران وایي په یو ځای کې په سورۃ توبه کې چې په هغه جمعات کې بل ودرېږي او په هغه جمعات کې ودرېږي چې هغه جوړ شوی من اول يوم حق ان تقوم به دا اول يوم ته قران وایي معلومي چې د حساب کتاب شروع شي بعد تقدیر حضرت عمر ته خاتون راتلو یا د عمر د خاتون تلو ابو موسی الاشعری تل تنقل کوي دا په شعبان کې شوی کم شعبان د کم کال دا ترتیب قران دی اول به عام الفیل الکه دا هتی د کال چې کوم کال هتی راغله په مکه معظم حمله کوله دا غینه 2 کال شو دا غینه 3 کال شو بیا شام د مغیره لري بیا په سر اسلام کې ورول دی بیا د تاریخ شو ذالک دا تحریم د سلو مشروع الدین قیم سیده دین دی د ابراهیم او اسماعیل السلام شروع شوی دی فلا تدیو فیهن انفسکم زیاته مکوې په دې کې په خپل انفس باندې په دې ټول میاشتو کې یا په میاشتو عزت بیا علماء لیکي جمهور علماء اوس پکې جنگ کول آزاد دي دا خبره منسوخ دي محکمه عطا ویلي چې نه دي منسوخ وځانګي د مشرکانو سره کا پتن ټول پټول
کما یقازو کا پتن لکه څنګه جنگي تاسو ټول پټولو دې په دې کا پتن بحث کوي اکثر مليان وایي چې به منکر مستعمليه معرب پنه او منصوب به بنا برحال او ذل حال به عقلاء او زمخشري ویلي دي په نور مقاماتو کې د مفصل په خطبه کې به کافه الابواب دا غلط شوی دی او دې غلط نه دی دا اصلي ترجمه شروع کړه دا غلط وی قاموس کړ دې کې مخشاب کړ دې دا ټول دا ټیک نه پس یقال کی مستعملیږي و بیاقل کی مستعملیږي منکر مستعملیږي معرب استعمالیږي او بیا په کې دا سو کوئی مصدر دی سو کوئی سیغه فاعل ده سو کوئی دا مصدر په شکل دی کل عاقبه والعاقبه او سو کوئی نه سیغه فاعل ده نو څنګه مشترات کا پتن حال کولکم کا پتن او کپ منع کوي ټول پټول چې بلې کې یو تن ځان کېږي نه لکه څنګه یې تاسو ټول پټول پوښتنه چې الله د متقینو مرګ دی انما النسيء بشك ورستو کول نسيء ورته ویل شي او نسيء ورته مش حمزه تلګه او نساء ورته ویل شي او د عرب عادت ماوي چې مېش پراغلا دې وجن کو دا حلال شو بل مېش حرام شو دا محرم به سفر کو سفر به محرم کو او د دې خیال داو چې هغه ته سلو مېش پور کول غواړي دا نه چې سلو مېش کو تخصیص هم پکار دی چې الله کوم بن کړی دی غي نه دا نسی او دا ورستو کول دا تحریم دا ناشتی دلتا دا کفر کی زیادتے اسم کفر دی دا پکیلا زیادتے شو ذکر چه اللہ حرام کرتی حلال ہے یا اللہ حلال کرتی حرام ہے یا اللہ محرم کرتی حلال یا حلال دیتی حرام ہے دا ځان شرط شو خطا کریش بلی کافران یحلونو حلال گنی دی میاشت لرا یا دی نسی لرا پمانا دا منسی غیر شوی ورستو کریشوی عامن یو کار او حرام کړی رسول الله دې متر عامن یو بلکار دی واجب چې دی موافقت کوي د شمیر د محرمات الله چې الله تعالی شي حلال دي دم سره دی حاصل دا چې واجب پرې باندې شمیرمو تخصیصمو سالور و پورا کې او پلان کې تحیز پر تخصیصا فقد استحلوا ما حرم تخصیص پرې غوډو د الله محرم په محلل لکه اوس موږ فرض دی نو کله به کوم مسخوتن کله به کوم مسبخین نو منځ له دا پنځه وکړي په پټیم ټیم کې به سار بازار لکه مسبخین بازار لکه ماجیګر اته سبب موږ کوم پنځه موږ کوم خو مسبخین کوم کنه مې دا خبر دی غلطه ده پنځه موږ وکړي په پنځه وټي نو کې به کې ان سره کان دقه سدا په دې لازم زوینم سو اعمال فسشید ایت نکار اعمال دي الله هدایت کې کوم کافر یا ایها الذین آمنوا و ایماندار ترغیب ورکړي د جهاد او دشمنانو بشر مول خبر نقل کړي ما لكم پتا څه شي ذاکر لكم فيو چې ورته شي ولوزي په سبیل الله په الله کې جهاد لپاره اساقلتم دون بارشي تساقلتم الارض او تساقل با متضمن کی معنی د مایلان لرا دار شي او مایل شي طرف ته او دا تساقل کله شي په غزات تبوک تاسبر کماشتا سنتی ساره پیغمبر خدا واپس طائفنا پاتې مدینه کې سورځي بیا قرار موندو او دغه جهاد په وخت تختې کې سخت ګرمي وا قحط سالي وا او نو د مدینه منوره ته شوی سول یخشو او سفر لرو دشمن ولړېرو البغانو نبی وجنه په وخت کې وای ابن شام پیغمبر خدا با هر وخت کې چې جهاد کول ونوم بیان راستو کان قل ما يخرج بغضب الا قناعنا تعبیرات په پټ کول او خبر وکاو ان یود غیر وجه الذي سوله چې کوم طرف روانو نو به خبر کوي په کنایت کې دي چې پلان کې طرف سملار دا لار کې وبشته دشتي لار ګراندا لنډدا وګدا او په دې تبوک کې چې دشمن لريو سفر وګدو نو لري ولري وضاحت وکړو چې ګوره تبوک تر او تبوک ته په دې کې خو وضاحت آیا تاسو خوشاله شئ په دنیا باندې په بدل د آخرت کې نو آخرت بدل د آخرت کې نه سامان د دنیا او بدل د آخرت کې الا قليل مگر لږ دې او سپک دې او پی په معنا او مقابل پی جنب الاخره او دې ته وی پی قیاسیه وی پی قیاسیه یعنی دا ژوند د دنیا په قیاس کې آخرت ته وی دلته دنیا په خلاف باندې حدیث پیش کړي راوستل احمد مسلم ترمذی نسائی وغيره د مسور ابن مخرمنه وايي مسلم
زما دې په الله قسم دنیا په الله آخرت کې رسېږي لکه سره ګوتا په دریا په دن نکی او یو څه دکی نو دې وګور زما په دې لاس کې په دې ګوتا کې څومره وګړي بل حدیث حاکم مسوّل سهل هرڅ بسم په یو ذل حلیفه کې په یو چیلی باندې په سدل اختیو چې لیکلي وې دا چیلې خپل مالکانو من غصبت دې کناوي او رسول الله ای زما دې په الله قسمی دنیا د الله په منسبت د دینه د خپل مالک په نسبت که دنیا قیمت په الله باندې د ماش د وزر مروي کافر له ګوټو بور نه کوي خلاص شو دنیا خلص دې اوس وایي روح المانی والا چې وایي دنیا خشيره یې پکړه وایي او زمين او ازدار پر رات دنیا میں مگر استدلال پر مقام دا مجبوری کے نعم یا نعمت الدارو لمن تزود منها دیر خکور دنیا کسو باقیت دفار توخت جوڑی نگوری پکار رازی دا یوی غارم یاد درا دا بلن یاد درا یادی دا بخاری دا مسلم حدیث تے دا ابو غیر پا نقل مان دا عبداللہ مسلم پا نقل مان نسوائی لا حسد الا فی اسنین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة ويغزي بها ويعلمها دعوة بخالد نعم المال الصالح للرجل الصالح